الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. تر اوسه پورې تقریبا 20 اعتراضات حل شوي دي. پرون موږ 2 اعتراضات حل کړي چې ملحدین اعتراض کوي چې دا لمر سورج چې دا په خټو کې څنګه ډوبېږي. قرآن کریم سورۃ کاف چې راغلی. دویم نمبر اعتراض پیدا کړو چې د اسلام سره معاشي نظام نشته دی، دا هم موږ وضاحت کړی. نن به موږ 28 نمبر اعتراض حل کوو. ملحدین مستشرقین څونه چې خلک دي دوی نن سبا وخت اسلام دنیا ته یو تن نظر مذهب پیش کوي. څه کوي؟ دوی چې دا مسلمانان دهشتګرد دي او مسلمانان شي تن نظري دي. موږ به نن د دې مکمل ورته وضاحت کوو. د اسلام مفهوم چې دی، اسلام خپل عقاید په چا باندې نه مسلط دی. که موږ تن نظري کولې نشته وایه زموږ به د مسلمانانو ملکونو کې به کافر پاتې شي. زموږ الحمدلله دې له تحفظ ورکوو. بل باقاعده دا خو د اسلام په خصوصیاتو کې دي چې لا اکراه فی الدین. دغه نشته دی زبردستي په چا باندې جبر نشته دی چې په چا باندې موږ څه وکړو. نو د تن نظرۍ دا خبره زموږ غلطه ده. دویم نمبر چې دی اسلام یو علمگیر مذهب دی. څه دی؟ علمگیر مذهب دی. موږ باندې په دې کې به ته عدل بکې، احترام بکې، دغه شانته کې د ټول انسانیت احترام په دې مذهب کې پروت دی. موږ باندې دغه شانته کې اسلام د ټولو څونه چې انسانان په دنیا کې اوسېږي دې دپاره څه کوي؟ د احترام قایل یو. لکه الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اسلام الحمدلله وضاحت کړی. نو دا تن نظري دا په موږ باندې دا الزام لګول غلط دی. دریم نمبر خبره دا ده چې په هر یو مذهب کې داسې خلک شته چې هغه انتها پسند وي. سوي بعضې خلک زموږ مسلمانانو کې شته، یهودیانو کې شته، په هندوانو کې څونه تن نظري ده. زموږ د پاکستان د کرکټ ټیم ته هغوی نشي برداشت کولی. 96 ورلډ کپ ډېر وخوښ 96 تقریبا زما به یاد شي چې موسم اکرم کپتان بیا پټ شو وتښتېدی دی. هغه انتها پسند شیوسینا او هغه چې حال ټاکرې او کوم جګړه او چې کوم هغوی ورته دغه دمکي ورکړله که رالی وایي دا ته مریضو هغې پیچ بیا وران کړو. نو انتها پسندي خو هر یو مذهب کې شته دی. بعضې موږ کې هم داسې انتها پسند وي چې هغوی به د اسلام تشریح داسې بیانوي چې هغه د خپل سوچ هغه خپل دا سوچ او ذهن داسې وي چې بس دغه ټیک دی. خو انتها پسند په هر یو تن نظر او دهشتګردي په هر یو مذهبونو کې دا شته دی. هر مذهب کې الحمدلله اسلام د ترقۍ ضامن مذهب دی. اسلام کې تن نظري کوئ نو دا دونه ترقي چې تاسو نن کوئ دا خو د اسلام د وجې تاسو کړی داسې دا کړی د مولوي صاحبانو. دغه شانته کې د اسلام تعلیمات دا اصلاحي تعلیمات دي، د تن نظرۍ تعلیمات نه دي. موږ چې چېرته ابدو دعوت او تبلیغ کوو موږ څه کوو؟ اصلاح کوو که نه کوو؟ زمونږ به چې ګوره تاجران به چېرته لاړو مولوي صاحبانو زمونږ به او دا دین اکثر چې خور شوی دی ګوره دا د ټول د جهاد په دغه نه دی خور شوی د تورې په ذریعه. لکه انډونیشیا چې مسلمانان شوي دي ګوره دا د دغه په وجه مسلمانان شوي دي، تجارت په وجه. ټولو کې مسلمانانو کې غټ وطن دا انډونیشیا دی. جهاد کله موږ کوو؟ جهاد خو موږ د الله دعوت خلکو ته بیانو او چې کله یو سړی مخې ته راځي نو بیا څه کوو؟ نن به هغه موږ حل کوو، هغه اعتراض به موږ حل کوو. دا اعتراض هم دا کوي چې اسلام په مکه کې چې دا بیار او مددګار دا اعتراض دی که دی له ورسېږي وخت را سره نشته دی. او چې کله مدینې ته لاړه نو ظلمونه یې شروع کړه. موږ دا ستاسو دا خبره غلط ده مولوي صاحبان. نو د تن نظرۍ بل د اسلام تعلیمات د تن نظرۍ خلاف دي. تاسو سوچ وکړئ او د دهشتګردۍ چې دوی کوم باندې دا کوي نو دا موږ به انشاءالله تعالی بل به موږ دا وضاحت کوو چې دهشتګرد تاسو هستئ که موږ یو، تن نظر تاسې هستئ که موږ یو. موږ به هغه اقوال لا جمع کړي دي مولوي صاحبان ټول هر څه کتاب کې موجود دي. مولوي صاحب عبارت شروع کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اعتراض نمبر 28 مسلمانان دهشتګرد دي. په عهد حاضر کې چې به مسلمانانو چې څومره الزامونه لګولی کېږي لکه بنیاد پرست، تن نظري، کم علمي ده، جاهلان دي. او دغه شانته کې دا الزام هم لګوي چې تاسو تاسو یو دهشتګرد قوم یاست. موږ وایو دا خبره زموږ د تعلیماتو نه خلاف ده. موږ مکمل وضاحت وکړو. زموږ تعلیمات موږ بنیاد پرست نه یو، الحمدلله موږ څه یو؟ موږ حقیقت پسند یو، حقیقت پرست یو مولوي صاحبانو. دا به تاسو دا جواب کوئ ورته. تن نظري موږ نه کوو. زموږ تعلیمات د تن نظرۍ خلاف. ته خو د اسلام یو داسې حکم ماته وښیوه چې هغه د تن نظرۍ حکم کړی.
اسلام خو د فطرت متعلق تا د څه ښودلي دي د هر وخت اعمال درته ښودلي دي مولوي صاحبانو دغه شانته کې کم علم موږ نه یو الحمدلله زموږ بچی چې پیدا شي موږ ورته اول ورځ نه څه کوو تعلیم او تربیت دپاره اول د پلار او مور په ذریعه الله رب العزت د تعلیم او تربیت نظام برابر کړی بیا چې د 50 کال عمر شي الله رب العزت ورته مکتب مدرسه او داسې اسلامي سکولونه دی کې زموږ تربیت کېږي دې نه چې بیا څونه بره شي بیا څه کېږي الله رب العزت ورته بیا د انبیاء کرامو چې کوم وحي را لېږلی دی د وحي په رڼا کې الحمدلله موږ ژوند تېرو موږ به څنګه بې علمه شو تاسو کم علمه استئ دا نور مذاهب والا کم علمه دي ما خو د ویډیوګانې ګورو یو کس ته تپوس وکړي ته کرسچن که اسلام ما وایي کرسچن د بایبل یو آیات وایي نشته یو آیات نشي وایي د بایبل او الحمدلله موږ مسلمانان الحمدلله څونه احادیث موږ ته د آیتونه موږ ته دي الا ماشاءالله داسې مسلمانان موږ کې شته چې سورت اخلاص نشي ویلی غوا ډېر کم دي هغه د هغوی نه متاثره خلک دي چا نه د هغوی نه چې متاثره دي او د هغوی په شان ژوند تېری هغوی موږ له سورت اخلاص نشي ویلی باقي الحمدلله زموږ اکثر مسلمانان څه دي د خپل قرآن او د اسلام د تعلیماتو نه خبر دي خو اوس هم کمزوریان شته دي زموږ معاشره کې مولوي صاحبانو دغه شانته کې موږ ته وایي چې تاسو دهشتګرد یاستئ موږ تاسو اوس وګورئ که نه ټول نه لویه دهشتګردي دا نه ده چې ته اوس په خپل وطن کې ما ازادۍ ته نه پرېږدي امریکا چې راځي په کله یو بل باندې بمباري کوي او کله بل باندې بمباري کوي دا دهشتګردي دهشتګردي ته څه ته وایي دا یو ذهن سازي ده اوس راځو جواب وایه شاباس جواب مسلمانانو باندې دا یو الزام دی او په حقیقت کې اصل دهشتګرد د نور قومونه دي الزام لګول خو اسان دي خو ثابت کول بیا مشکل شي انسان ته تاریخ به وګورو چې موږ دهشتګرد یو او په دوی دهشتګرد یو که تاسو دهشتګرد صحیح راشئ ستاسو تاریخ هم معلوم دی زموږ هم نبی علیه السلام په عمر مبارک کې څونه غزاګانې شوي څونه جنګونه شوي 27 شاباس ټولو ته 27 په خپل مبارک پکې خپله شرکت کړی دی دې کې ټول زر کسان نه دي دم شوي ته سوچ تاسو په یو جنګ کې په کروڑو خلک وژلي صرف جنګ عظیم دوم کې 2 کروڑ نه ډېر کسان وژلي صرف په یو بم باندې څونه لکه کسان وژلي هیروشیما ناګاساکي جاپان په یو بم باندې څونه کسان ټول ښار لکه د پېښور باندې بم را لړګېټ بم ټول پېښور ښار ختم شو په لکونو خلک په یو بم باندې په یو حمله باندې ختمول دا دهشتګردي نه ده نه دلته راځي په افغانستان ته راځي د صرف په یو بانه جوړې چې ته ماته دا زما مسلمان ماته حواله کړه او ته ما بانه کې او ته بیا ما ټارګټ کې هغسې نه دا دهشتګردي نه ده ته خپل وطن کې ما ازادۍ ته نه پرېږدي زه مسلمان یم زه اسلامي ثقافت نافظول غواړم د اسلامي حدود د اسلامي احکامات نافظول غواړم چې دې کې د انسانیت خیر دی ته با دې ته نه پرېږدي او ته ما ته وایې دهشتګرد دی تا نه بل غټ دهشتګرد نشته چې ته خواهش پرست شې خواهش پرست یې ماده پرست یې انسانیت پرست یې په دې شي کې ته څه شی تا د انسانیت دپاره تسجیل پکې ځان له دا کړی دی برابر کړی دی مسلمانان دې ذلیله کړه دا ولې ضلالت نه دی موږ یې نه یو ذلیله کړي موږ مسلمانان د خپل حق نه محرومه کړي نه یو دا عیسایان چې دي دا یهودیان چې ټوله دنیا باندې ظلم نه کوي په ټوله دنیا هر یو قوم تاسو راپاسې کړو لکه دی چې دی اصلي دهشتګرد څوک دي دا نور قومونه دي مولوي صاحبانو شاباس صرف د 300 احوال ذکر کوو د 300 احوال استاد ته ذکر کیږي اوس نور عبارت پولیس به اوس په نور تشریح نه کوم اول په 13مه صدۍ کې د روس حمله وکړه په قوقاز باندې د 1817 نه واخله تر 1864 پورې او اندازتاً 15 لکه مسلمانان شهیدان کړل چې روس 15 لکه مسلمانان په دې دا کې شهید کړل مولوي صاحبانو په 13مه صدۍ کې د جنوبي افریقا عیسائی حکمران شازولو په خپل دور حکومت کې 60 لکه انسانان قتل کړي وو 20 لک او ماشومان او زنانه به قید کړي وي هغه به قیدول ورته شاباس سکندر اعظم چې په نیم دنیا قبضه کړې وه چې دا د مقدونیا کوم چې تقریبا 13 لکه انسانان قتل کړي دي دوی ورته څونه لوی فاتح وي سکندر اعظم د سکندر 13 لکه کسان د وژلي سوچ دا ګوره چې د دوی څونه ډیکټیټران دي څونه ظالمان دي فاشیست هغې دي مولوي صاحبانو مشران تېر شوي دي دوی ته د هیرو لقب ورکوي ما تاسو ته ویلي ملحدین او مستشرقین څه کوي زموږ موږ د هغې په هدفو کې ویلي که نه یو دا دی چې زموږ د حکمرانانو چې کوم د عدل فیصلې دي دا نه بیانوي څه کوي موږ دنیا ته دهشتګرد معرفي کوي دا ستاسو ذمهواري ده چې تاسو د دوی دا دهشتګردي ورته ثابتوي خپل حکمرانان زموږ حکمرانان خو اوسه پورې الحمدلله چې د محمود غزنوي رحمت الله علیه پورې الحمدلله چې کم تېر شوي دي او دا په پروف سره ثابته شوې ده چې د ظاهر شاه په دور کې دغه را پرېوتله کومه مقبرې باندې چې کوم کمره وه ګمبد و چې را پرېوتو دې چې دا کولو قبر بیت جوړول کول نو چې یو خښته پرېوتله او کفن ښکاره شو چې تر تازه پروت نو امانت په
امانت په دلالت په ماسکه پروت دي که چازان په امانت په دي زما مشران الحمدلله دا شاته کې زما کبا چاهان دیر شي خو زما بچان اوس هم خبر کې ژوند دي پراته ته خپل مشران ماته ثابت کوم جبانو نو مول جبانو دوی دون ظلمونه کړی دي خو مطلب مې دا چې تاسو به د دوی څه کوئ د دوی د شتګردي باندې ته بیانوي او مسلمانان به خبروي مول جبانو او دا پته ور د هیرو پیش کوي د قاتل او ظالم په ځای ورته سکندر اعظم خبر کوي اتلس لکه انسانان قتل کړي دي او دا څه وای دا او دا ملحدینو ځان له نکم ګرځولې دي منشبانو سکندر اعظم او سکندر دا بوناپارټ چې د فرانسیسي حکمران وو دا 1812 کې نیپولین ناپارټ بوناپارټ د فرانسیسي حکمران او 1812 کې دا په خپل وخت کې ډېر ظالم حکمران تیر شوی دی او تقریبا 500 کې انسانان یې قتل کړي دي او دا دایا ساتي دا د کې چې عیسایان په څو ډلو دي اوس وګوره زه اشاره کوم تاسو په تر کې دوه ډلې کم دي او شاباسي کیتولیک او پروتستانت د پروتستانت مشر څوک دی شاباسي تکراس دی وای د پروتستانت بنیاد چا یې خېل مشهور شخصیت دی مشهور شخصیت دی نه پولیس خدای خو د کیتولیک مشر دی هغه د دوی د پخوانه را روان دی مشهور شخصیت دی 1483 پیدایش دی او پوره تحریک شروع کړو او پوره 95 اعتراضات ول په چرچ وړاندې کړو بس ته نو دوره ورته ویل مارټن لوتر کنا ګوره دا د دې بنیاد کې دا پروت دی پیر د پروتستانت مشر دی لکه ستا د مذهب مشر څوک دی امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نو یو عام حنفی نم دي تاسو کې ته دا هم صحیح نم تاسو کې چې مارټن لوتر څوک دی او دا د پروتستانت عقیده والا نه وي د کیتولیک والا وي دا به غیرت کوي او پروتستانت والا خپل پیغمبر غني خپل پیشوای غني هغه خپل انجیل دی بایبل دی نو دې بوناپارټ چې د عیسائی د بدا پروتستانت والا وجل 50 لکه ډېر وجل دا چې کله مړ کېدو مقاله کې اخره کې موږ دا خپل جمع کړی دا وی هغه مال راځي او په ما باندې کټ ولټ کې بای رچ ارواح راځي چې تا موږ به ګناه ولې وجدي نو دې دور ظالمانه تیر شوی دی دې له به سوې بل سره قبر کوي هیرو لا قبر تور کوي تاسو جو او د دې باوجود د دنیا د عظیم جرنیل او فاتح جرنیل خطاب ورکوي یو په موږ وکړه خدای پاک مردار کو مشرف چیز څنګه خدای پاک ذلیل کو په مدرسے گزار کوئی میں تمہیں وہاں سے ہٹ کروں گا میں تمہیں وہاں سے ہٹ کروں گا جو تمہیں پتہ بھی نہ لگے الله ورته زبر دی هغه نه هټ کوي ډاکټرانو دروانه کوي اډو کې ریزه کېدل داسې بیماری په لګیدا چې په تاریخ کې داسې بیماری چاته لګیدل نه چې ستا اډو کې رجیږي دستا وبو یختو رجی کینسر چې شي د کینسر بیمار کې دا وی یخته ختميږي سکیږي ګیره نه وختوزي سر نه وختوزي داسې کېږي او اډو کینسر سره باندې ول چې اډو کې دي ختميږي الله دا الله ورته ورګه چې دې برابر کوم زبان او حالانکه د معاشره کې اوس مغله خلک د جرنیل او د خلک ویلي صفاتونو لکه خو اسلامي معاشره به داسې کله د جرنیل په حیثیت باندې قبول نه کوي زبانو د فاتح په حیثیت باندې اسلام کې به د نوم څه شي د غلام لګل کېږي ولې بلې کېږي چې کله د امریکا سره د ودرېدو خبره او د جهاد مقرره او د بغیرت سوکړو او د سوکړو چې بس موږ په یو ټلیفون ما یا چې کړه د 2001 د چې کله ما چې سحر کما دا کوله څور دوی د چې څنګه ته حمله وشول په ورلد ټریډ سنټر باندې سار دارا هیرو واسکټه چولې داسې خیرن واسکټه چولې بس چې وزه تاره وزه دا غوي سره ولاړې مملکت سره ولاړې مو بده حالکه سونه علماء کرام ټول ورته چې لکه دا د غیرت وخت ملا عمر غیرت وګ رحمت الله علیه سل کاله بعد 1500 کال به دا تاریخ باندې چې یو ملمه د لپاره ډالر سو قربان کړ او دا مملکت چې داسې به غیرت تر شو چې مسلمانانو سره د ټمبه مت سو او غیرت پکې نو غیرت خشه د ایمانی مولوی جبانو نو الحمدلله چې زمونږ حکمرانانو زدا مصابت په دې بیانو چې به دا سره به غیرت مونږ الحمدلله چې ډاکټر عبدالقدیر خان رحمت الله علیه څونه خدمتونه کوي ټمبه مې جوړ مونږ ورته زمونږ مشران دي خدا سي شي کو کم چې خرڅوي وي کم چې به غیرت وي دا غي به غیرت به بیانو کم چې غیرتيان دي دا غي به غیرت بیانو مولوی جبانو او حالانکه دا ټول نه لوی دهشتګرد تیر شوی دي همداسې امریکا د ټول نه غټ دهشتګرد چې په 1945 د جاپان په دوه ښارونو هیروشیما او ناګاساکي په 1945 کې 11 غزو غالبا 17 غز باندې حمله کړې و باندې اټمی حمله وکړه 1200 مربع کیلومتر پورې علاقه وسوځیدله او یو سکند کې د یو لاک انسانان 12 مربع کیلومتر 1200 نه 12 کیلومتر
شابه مربع کیلومتر شاوخوا 12 مربع کیلومتر پورې علاقه وسوځېده. په 1 سکند کې 1 لاک انسانان ایره شول ځکه ټمپریچر 4000 سنټیګریډ ته ورسېدو منجبانو. د هیروشیما په دماکه تقریبا 1,50,000 خلک قتل شو او په زراعو زخمی شول. تر اوسه پورې چې په جاپان کې ماشومان چې پیدا کېږي نو اکثر معذوره وي. د 1776 نه چې کله امریکا دریاب شوې ده، امریکا کله دریاب شوې دا ځان سره ولیکئ. ګوره دا 1776 دا اوس دریاب شوې ده، مخکې د سره دغه هم نو هم منجبانو وجود هم نو. ها دا وخت تر اوسه پورې په اویا ملکونو باندې شاه منصور ابو لبابا صاحب حفظه الله یو کتاب دی هسپانیا سي امریکا تک، دا وګورئ ډېر بهترین کتاب دی. دوی یو دغه ذکر کړی دی، یو خدای دا سفر والا د سویل کېږي موږ ورته سیلانیان وایو سیاح. یو سیاح و دا مسلمانانو ته راغی په سپین کې چې کله زموږ حکومت هغه ورته ویل چې ته ماته یو دغه راکړه، ته ماته وسایل برابر کړه، زه د دې سمندر اخوا ځم چې اخوا څه دي. دی ورله ورنه کړه، ته عیسایانو ته لاړ، هغه ورله جادونه ورکړل، دا لاړ ورته چې وړو امریکا یې دریافت کړه. هغه به بیا چې څه راوړل دلته بیا هغوی ځینې به د افریقا دا خلک بیا راوستل او دوی بیا څه کول، دلته بیا غلامان کول، سونه بیا راوړل. هلته یو ساده دغه هغه ویل چې یاره دې ځي کې زموږ تاریخ مسلمانانو غلطي وکړه موږ لاړو. دویم نمبر بیا یې دا غټه لیکلې ده، بیا یې پکې دا لیکلې چې موږ مسلمانان او سوپر پاور موږ خپلو کې جنګېدلو. په ایشیا کې دغه په ایشیا کې تیمور غالبا او په دغه کې چې و په ترکي کې چې بایزید و هغه یورپ سره جنګېدو، بایزید بلدرم. دوی تاسو یو سازش وکړلو چې د یورپ کې چې کوم دغه جنگي جرنیلانو هغوی د خپل یورپ نه راوتښتېدل، بایزید ته راغله، ده ورته پناه ورکړه. عیسایان ډېر هوښیاران وو، عیسایان ویل چې موږ دا دواړه سوپر پاور دي. دغه چې و تیمور چې و دغه والا چین یې و ټولې والي نو ترکستان او چې مصر پورې چې څونه ټول هر ځای د کنټرول لاندې وو، مسلمان و ظالم وو. ده ویل چې دا چین نه پاتې دی، بس په ده به ورځو او ده والی شو ځکه چې ده سره طاقت و. او دې خوا عیسایان ویل چې بای دې خوا یورپ کې هغه سړی موږ پسې را روان دی، فرانس یې ترې نیولی و، فرانس یې ترې نیولی او روان ورپسې چې ټول یورپ به د برطانیا چې کوم د دوی مشهور چرچ و چې دی که به زه د آسونو استبل درله جوړوم، هغه ور روان ورپسې. عیسایان ویل چې راشه سازش وکړه، سازش یې وکړو چې وروره دا بانې جوړه کړله او دغه ته د تیمور ته خط راولي و، کسان یې راولي و توفې ته حیات چې ګوره ته خو روانې دې خوا روانې چین ته روانې خو دې خوا ځان تیار کړه، تا باندې بایزید به راځي او په تا به حمله کوي. څنګه به په حمله کوي؟ وایي ځکه وایي چې کوم جرنیلان راتښتېدلي دي او کوم جرنیلان چې داسې وو د دم بعضې جرنیلان داسې وو، د تیمور بعضې جرنیلان داسې وو، غالبا هم داسې دی. د تیمور بعضې جرنیلان چې وګوره تا نه بغاوت کړی و هغه ته تلي، هغه له پناه ورکړې ده او هغه جرنیلانو په مدد به ستا دا حکومت ختموي. تیمور چې سوچ یې ونه کړو، فکر یې ونه کړو، بس ده د خپل محاذ دې خوا به دې خوا په ترکیې وروته. دوی چې کله خپل مسلمانان وجنګېدل، دا یو تاریخي جنګ تېر شوی دی او دې نه وروسته بیا موږ سر اوچت هم نه کړو، دا خبره هم رښتیا ده. دا چې خپلو کې وجنګېدل نو بایزید پکې گرفتار شو او په 20مه ورځ د غم نه مړ شو چې ظالم بچیه زه دې تباه کړم او ځان دې تباه کړو، اسلام دې تباه کړو. او کله چې وایي دا مړ شو بس تیمور په ژړا شو، یاره ما واقع چې غټ دا وکړو. د نه بعد دا دوه تاریخي واقعیات داسې راغلي دي چې موږ څه شی یو، د ده نه بعد بیا موږ لا سر نه دی اوچت کړی. اوس څه کوو، موږ خپله دفاع کې لګیا یو، مولویزیبانو او زبنګه څه شي وو، مولویزیبانو خبره کم ځای نه کم ځای ته روانه. مولویزیبانو د اسلام چې امریکا سره وخت نه دریاب شوې ده، خبره دې ذکر روانه وه چې امریکا نو هغې نه بعد بیا د اولمپکس نوم یې وسل او ده بیا امریکا دا دریافت کړه. اوس هغه جنډه هم لګېدلې ده، داسې یو دغه ورسره دی، تاسو که کتلې وي نو دا پسې منظر دی. دا کتاب ورپسې وګورئ، ډېر بهترین کتاب دی مولویزیبانو. شاباس دا هم نه تر اوسه پورې په اویا ملکونو باندې دې سړي حملې کړي. چا امریکا ماما زموږ ماما دی. شاباس تر اوسه پورې په یو ارب او 10 کروڑه انسانان قتل کړي دي چې په دې کې اکثریت مسلمانان دي. برطانیه په هندوستان حمله وکړه. برطانوي ایسټ انډیا کمپنۍ په کال 1600 کې د ملک ضبطه اول په عهد کې د هندوستان سره تجارت شروع کړو او په هندوستان کې د مسلمانانو حکومت دوی د تجارت په بهانه راغلي وو او په 1679 کې د باقاعده 90 کې 1609 اتیا کې مولویزیبانو باقاعده دوی خپل کنټرول لاندې راوستل. ور د برطانیه چې کوم حکومت وو مولویزیبانو په دې کې به وایي د انور نه ډوبېدو، څه به کېدو، نور به پکې نه ډوبېدلو. داسې دونه ظلمونه دوی کول، دوی به د خپل د آیت ساته هغه وخت کې دوی دونه ظلمونه کړي دي چې دا کتابونه پرې ډک دي مولویزیبانو. او دوی دې ته خو څوک نه وایي لکه والله چې بس د صرف موږ ته یادوي چې تاسو ظلمونه کړي، موږ چېرته ظلم کړی، موږ هر ځای کې دفاع خپله کړې ده، دا هم تاسو دهشتګردۍ په طور پیش کوئ، دا خبره دوی غلطه ده. او په اخر کې په هندوستان کې دوی د ظلم او قتلونو په وجه ټول هندوستان غلام کړو. د کمپنۍ په لکونو انسانان قتل کړل. تر اوسه پورې په چادي کمپنۍ باندې دهشتګردۍ خطاب نه دی ورکړی. په کال 1943 کې برطانیه وزیر اعظم چرچل په نوم باندې
د مصنوعي خوراک قلت پیدا کوي او په بنگال کې او په کشمیر کې او یا لکه انسانان د لوږې نه مړه شو په افریقا ملک روانډا کې فسادات شروع کړل او په کشمیر او بنگال کې د خوراک د قلت په وجه باندې د لاندې سپېد اولاد کرخي ته ما قتل د مصنوعي د خوراک د قلت پیدا کو په بنگال او کشمیر کې سونا د چرچل سونا وکړو او یا لکه انسانانو د لوږې نه مړه شو په افریقا ملک روانډا کې فساد شروع کړل په 100 ورځو کې 10 لکه کسان انسانان قتل کړل او دا د عیسائی حکمرانانو په حکم سره شوی په 1914 کې د جنگ عظیم اول شروعات وشو او په دې جنگ کې 2 کروڑ انسانان قتل شو او 2 کروڑ زخمی شول او په کال 1939 کې جنگ عظیم دویم شروعات وشو او دا جنگ شپږ کال جاری و او په دې جنگ کې تقریبا 15.5 کروڑ انسانان قتل شو په 1948 کې ناجایز اسرائیل ریاست قائم کړو تر اوسه پورې 50 لکونه زیات مسلمانان فلسطینیان شهیدان کړي دي ولې دا تاسو ته نه ښکاري او په اکثریت دا سره د هغوی په جیلونو کې قید دي په افغانستان باندې چې روس حمله وکړه تقریبا 14 لکه مسلمانان شهیدان کړل تقریبا 50 لکه مسلمانانو هجرت وکړو په 1942 کې سوشلیست چې کوم یو ملحد سوشلیزم څه ته وایي راکام سوشلیزم او کمونیزم څه ته وایي ولې یاد دې کنه دا د اشتراکي نظام دوی سي دي کنه سوشلیزم څه شی دی معاشي نظام دی شابه او کمونیزم سیاسي نظام شابه سټالن مولوی صاحب دا نظام پر شاو قائم مولوی سټالن په حکم کریما باندې حمله وکړه لکه تاتاریان قتل کړل په چین کې موزد تن په نوم باندې 15 کروڑ انسانان قتل کړي دي منګول سردار چنګیز خان په خپل دور کې 3 کروڑ انسانان قتل کړي ظالم بچیو او د دینو سي هلاکو خان په لکونه انسانان قتل کړي دي د سټالن په دور کې تقریبا 15 کروڑ انسانان قتل کړي دي په برما کې د هندومت پیروکارانو زرهاو مسلمانانو قتل کړي دي اوس تاسو وخت کې به څومره ظلمونه کول په برما کې مونږ سم په خدای له سونه کټ کول څومره والله چې برداشت به نه شو ویډیو چا کتلې شو والله ما خو نه شو برداشت کولای دون ظلمونه د ما شومارانو سره تاسو به کېنه ولا موټر سایکل به ولا په خو او صرف په دینوم ته مسلمان او په لکونه د خپل وطن نه په هجرت کې مجبور کړی دي او دا موږ په خپل سترګو ولیدل چې څومره ظلم د برما د مسلمانانو سره وشو او د دې باوجود دوی موږ ته دهشتګرد وایي په هندوستان کې د هندوان مسلمانانو سره 3 کاله مخکې موږ لیکلي غالبا 3 کاله مخکې را وخت چې دا ظلم روان دا خو زموږ مخې ته نظام بدل شابه سوای په هندوستان کې هندوانو مسلمانانو سره کوم ظلم روان کړی دی تر دې پورې چې بابري مسجد یې شهید کړو او په زراو مسلمانان یې شهیدان کړل او امریکا چې په افغانستان حمله وکړه هر قسمه اسلحې استعمال کړو په لکونو مسلمانان شهیدان کړل نو تاریخ د معلوماتو نه دا پته ولګېده چې اصل دهشتګرد دا نور قومونه دي لکه عیسایت یهودیت هندوان بودیزم سیکولریزم سوشلیزم دوی په ځای د هر ځای کې په مسلمانانو باندې حمله کوي هغه اقتصادي حمله کوي معاشي حمله کوي او نفسیاتی حمله کوي ملزبانو دغه شاته کې ثقافتي حمله په موږ باندې کوي زمونږ ثقافت باندې حمله کړي دا زمونږ په کلتور باندې حمله کړي زمونږ هر څه کړي دي او مسلمانان هم خوښي او دا فکری حمله بازي دي سدي بازي فکری حمله دي دا دونه خطرناک دي ملزبانو د باره کې خواري پکار د مهنت پکار د ما خو چې د دې اعتراض هم تام حلقو ملحدین دا اعتراض کوي چې اسلام په مکه کې بے یار او مددگار نو سیب نه ویلې خاموش پراته چې مدینه ته لاړ بدمعشي شروع کړه ظلم شروع کړه موږ دا خبره تاسو غلطه ده ان شاء الله دا اسلام د رحمت دین دی اس کله پچا باندې ظلم نه کړي اسلام د حیواناتو سره د ظلم نه منواله راوستل رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوي خداګان کړي بچای گزار نه کړي صرف هغه یو کم دی او په بني ابي مویتو کنه کم یو دا غالبا چې د نبی له سلام ته چیلنج ورکړو او بیا نبی له سلام صحابه سره ولاړو دا راخوشو چې راځي په گزار کوم نبی رسول الله درا کدانې ځاسي معمولی چې ورخوش کړه په دې یو غړېدو وجل نو د وجل خدای پاک هغه به سب کوم زبانو مردار شنو اسلام د امن دین دی او د سلامتی دین دی سبب ان شاء الله دا اعتراض وایو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین